گویا وی کم سړی چې کنزل کوي ډیر زیات کنزل کوي وی علماء کرام فرمای داسې یو زمانه براشي وی کله چې دی وفات کیږي الله به ورته د کلمې توفیق نه نصیب کوي زما محترم نو الله دې موږ د داسې حالت نه وساتي چې د دنیا نه زه موجي په خوله مې کلمه ني د دنیا نه کافر لاړ نه شم نو کنزل عظیمه ګناه ده زما محترم د سپینو ډکو خبرم کو زه اکثر دعا کوم چې الله د سپینګیری په درس کې ناستي د دې د برکات په دا کلی باندې قایم او دایم اوساتي د هغې دعا وجم درته ویم چې دا زه ولې کوم لومبي حدیث کې نبی رسول الله مبارک فرمایي چې اجازه مو ورکوه هغه کس له کوم کس چې راننوځي او سلام یې نه کړی ځکه دا سلام د مسلمان د بل مسلمان ته دعا ده لکه مسلمان بل ته دعا کوي السلام علیکم ورحمت الله پتا دې سلامتیا وي او د الله رحمتونه یې پتا باندې او زه تاسو ته یو وظیفه م ښیم مونږ یو ملګری و هغه وی زمونږ یو استاد و هغه ته چا وي حضرت ما ته ډېر نیکو والا کار وښایه نو هغه ته نیکو والا کار به ته وښیم سلامونه اچوه وایي چې ته په یو مسلمان سلام واچې السلام علیکم ورحمت الله چې پتا دې سلامتیا وي نو چې کله یو انسان د بل مسلمان د سلامتیا دعا وکړي وایي ৭۵,۰۰۰ زره پرښتې د هغه د سار نه واله تر ماښامه پورې دعاګانې کوي د ما محترم چې یو انسان ته د بل مسلمان په خیرخواهۍ کې لګي او بل مسلمان ته دعا کوي نو د هغه دپاره 75,000 پرښتې د سار نه واله تر ماښامه پورې چې دعاګانې کوي هغه عام قسمي نو سلام بهترین شی دی د ما محترمو دې د وجې نه نبی رسول مبارک فرمایي چې یو انسان سلام نی اچولی او رادن نه شي نو بارې کا رادن نه کوي ما دې د وجې نه چې ته کور ته ننوځې نبی رسول مبارک چې به کور ته دننه کېده نو سلام به اچو گویا دا سلام اجازه ده دننه کېدو دپاره او یا ته په تیزه سلام اچې دننه زنانه دي ستا کیدای شي تاسو کره نورې زنانه راغلي یا کیدای شي ستا لور خور ناستې او بې پردې ناستې لوپټۍ د سر نه ښویېدلي نو چې ته سلام واچې نو هغې به خبر شي چې سړی راننوته نو هغې به ځان باحیا کي په ځان به لوپټه سمه کي په ځان به څادر سمه کي یا یو زنانه م لاسته ده د هغې مانه مثال په طور انسان دی انسان ډېر کمزوری دی انسان که هر څه دي که ستا لور ده او که ستا خور ده ته د هغې عورت ته نشي کتې هغه م لاسته نو ظاهره ده چې زنانه ذات دی نو چې کله سلام وکړي نو هغه به پوه شي چې رور مې راغی پلار مې راغی خور مې راغی نو هغه به ځان سم کړي او راپابسي زما محترم گویا اسلام د حیا درس ورکوي که نه اسلام خو گویا اسلام په انسان کې حیا پیدا کوي زما محترم ما خبره وکړه موږ اکثر مسلمانانو کې د بې حیایۍ د ټولو نه عظیم شی دا دی چې موږ مسلمانان کنزل ډېر زیات کوو مونږ ویل که د بل خور او مور یادو مسخاس ښه کنزل کوي بعد اکثر مشران یې څښاسه که څوک دا کنزل ولې یاره جي دا مشر شوي دی مازغه کار نه کوي نو چې مازغه کار نه کوي نو هغه به کنزل کوي بیا او دا ته یو خبره کوم بعضې خلک وایي چې کنزلو کې ګناه نشته ما نه ووره که نه چې څنګه انسان دې خبرې ته سخته خبره ده چې څنګه د انسان د وجود نه په نطفه وتو سره دا وجود پلیتیږي بیا به لامبې دغه رنګې د انسان د خولې نه په کنزلو وتو سره د انسان خوله پلیتیږي د ما بیا به خوله کنګالې داسې مونځ ته هم نشي ودرېدی بار د کنزل وکړو ډایرکټ په مونځ ودرېدی نو چې خوله دې پلیته ده نو څه خیال دی مونځ دې کېږي د انسان پلیت دی وجود یې پلیت دی مونځ یې کېږي نو دغه رنګې چې خوله م پلیته یو عضو دې م پلیته ده نجاست دی پې پلیتي دوه قسمه ده یو ظاهري پلیتي ده چې د انسان په بدن باندې ښکاره کېږي دویمه باطني پلیتي ده چې هغه د انسان د ګندګۍ او دننه کومه پلیتي ده هغه نه ښکاره کېږي د ظاهري پلیتۍ نه د باطني پلیتي ډېره خطرناکه ده ډېر کرته گویا وی کم سړی چې کنزل کوي ډېر زیات کنزل کوي وی علماء کرام فرمایي داسې یو زمانه به راشي وی کله چې دی وفات کېږي الله به ورته د کلمې توفیق نه نصیب کوي زما محترم نو الله دې موږ د داسې حالت نه وساتي چې د دنیا نه زه موجي په خوله مې کلمه ني د دنیا نه کافر لاړ نه شم نو کنزل عظیمه ګناه ده زما محترم ځان حتی الامکان د کنزلو نه وساته کنزل بالکل مه کوه ګویا کنزل زه اکثر د غصې دپاره کوم چې انسان کنزل وکړي نو څه به وکړي د مسلمان زړه به د مسلمان زړه کې به سوري وکړي نو او د مسلمان زړه کې سوري کول زما رب فرمایل دا په بیت الله شریف کې سوري کول دي زما محترم اوس ته دې ته سوچ وکړه چې بیت الله شریف باندې موږ لاسونه راکاږو ښکله ووې ځان سینه ورپسې بدن ورپسې نږدې کوو دې دپاره چې برکاتو والا ځای دی نو زما رب وفرمیل چې د انسان په زړه کې د سوري نه خطرناکه عظیمه دا ده ګناه دا ده چې دا زما په کور باندې ډایرکټ وار کول دي زما محترم
نو حتی الامکان د کنځلو ځان او ما وی اسلام د حیا درس ورکوي یو یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات